ما دا سپری کوله که نه ماشو والا چې نن سبا څومره زیاته ډینګي راغلی ده او خاص په پېښور باندې زموږ فیملي کې څو کیسونه وشي وه. نو ما ویل چې زه تاسو ته هم دغه کمه احتیاطي تدبیر درته وښیم چې دا ډینګي چې کوم ماشي دا ډېر بره نه ځي، دا اکثر لاندې که نه لکه د بیډونو لاندې د کټ لاندې. نو دې دپاره تاسو ماش چې کومه سپری هم وي که نه واخلئ او داسې وکئ. او بیا د کمرې دروازې لږې شانتې ولا بند کړئ. دا د کمرې ولا ځکه بند کړئ چې دا بوی دې کې ایثار شي او ماشي پکې مړه شي. دومره زیات شوي دي که نه چې زمونږ چې کم فیملي کې واده دی پیله هغه دلها تېره کا، بیا یې خور ده اوس دا لګیا دی دا دغه پې. او دا چې تاسو ته ښکاري که نه دا کباړ خانه نه ده، دا کباړ نه دی، دا زمونږ د یخنیانو کپړې ووتې. او زمونږ خو نیم عمر په دې تېر شي چې دا کمبلې په نور ووخه چې سیزن زی بیا یې په نور وخوه، منځ کې مې په نور وخه، بل مو کار نه وي. اوس مې ټولې غټې کمبلې چې دي انور ته واچولې، ولې چې دا د اے سی کمبلې چې کمې دي دا به اوس بس شي. د اے سی کمبلې لاړې ختمې شوې، د دې وخت لاړو اوخو چې جولي پرته ده. نو د دې وخت تیر شو او چې دی اوس په غټې کمبلې دا کمبلې نن پاتې شوه، دا مې په نور وخله دا پاتې شو. او دا کپړې به اوس ټولې کت شو. یو دا شیشه موږ کره راغلې ده د دې ځای نه کېږي، لایټینګ والا شیشه سي لایټ پکې بلیږي خو کله خو به ولګېږي. نو سپری مې وکړه د کمرې نه به وځم. خو تاسو ته ما دا وی چې ډینګي چې ده که نه هغې لپاره یو دا سپری کوئ او بله دا چې چاته ډینګي شي که نه هغې ته جوس زیات ورکوئ. هغې خوراک نه شي کولی، هغې خو الټیانې کوي، بار بار الټیانې کوي. نو لږ لږ شانتې جوس به وله ورکوئ او چې څنګه یې صحت ښه شي ډېر ډېر به وله ورکوئ او آرام به زیات کوي. کچن کې مې هم کار لګیا شوی دی، روان شوی دی. او نیمه زندګي مې په دې تېره شوه چې کمبلې بره وړه چې جمې راغو جمې لاړو منځ کې مې په نور لګوه بیا یې راکوزوه. اوس هم بره 3-4 کمبلې پرتې دي او ډېره مې په دې تېره شوه. والله چې ډېره راله دې خاورې کا ډېره راله دې خاورې کړې ده. او د ماښامي سره ماسخوتني به سلام مو قبول کوي. اوس رایاد شو، تاسو وایئ چې سلام کوئ. نو چې رایادېږي نه نو زه به تاسو له څه سلام وکړم، بس چې کله رایاد شي بیا به یې دله کومه. ځئ اوس په مخه مو ښه وعلیکم سلام.